اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورګرو امید لرم چې روغ جوړ وي الله په خپل حفظ او امان کې لرا مرګرو نن بد سومندو زړونه تسلی شوي وي نن با د هغه مور زړه تسلی شوي وي چې هغه دا سوچ کولو چې زما د ګلالۍ بچی قاتل با سوق وي دا زناور دا بدکارا دا لیونی سپی به څوک وي چې زمانه دا ګلالۍ لور جدا کړله څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پېښور کې په 3 اتوارو کې چې کومه د جولای میاشت وه ډېره درنه سخته او د جرم نه او د غم او د درد نه ډکه میاشت وه تاسو ټولو ملګرو ته معلومه وي چې د اختر په لومړۍ ورځ باندې مانور نومې ماشومه د نوتیې سره نږدې قتل کړی شوې میلاو شوله او چې معلومات وشولو نو د دې خبرې پته ولګېده چې د جنسي تیرې د پس یعنی د بدکارۍ نه پس هغه وجلې شوې ده بیا په بل اتوار باندې په 10 تاریخ باندې بله یو ماشومه چې په نیم بېهوشي حالت کې ملاویږي منزه نوم یې دی چې هسپتال ته وړی شي نو ویل کېږي چې د جنسي تیرې ورسره شوی دی خو د خوشقسمتۍ نه د هغې ژوند بچ شي هغه ماشومې ته لا دا پته نشته چې ما سره څه ظلم شوی دی دا څه وي او دې ته څه وایي داسې ځناور کل عام زمونږ په ښار پېښور کې ګرځي او د پولیس مختلف زاویو سره انویسټیګیشن کوي خو زناور په لاس نه راځي زناور هر یو کیس سره طریقه واردات هم چینج کوي لباس هم چینج کوي او خپل شکل و شبات هم چینج کوي د بده مرغه هبه نومي ماشومه چې هغه خپل نیکله په روزمره بنیادونو باندې کله د رور سره کله د وړې خور سره راځي او خپل نیکله ترکاري روټۍ وروړي په دغه ورځ د بدقسمتۍ نه هبه یوازې وه او د خپل کور نه چې کله راوتې ده راغلې ده نیکه ته یې روټۍ ورکړې ده او نیکه بیا رخصت کړې ده پیسې ورته ورکړې دي خو چې کوم ټایم ته به هبه خپل کور ته رسېده نو نن هبه په هغه ټایم باندې کور ته ونه رسېده څه وخت بعد د هغې د مور په زړه کې شک پیدا شو چې زما هبه بچی د چرته د کوم زناور د هیرس ښکار شوي نه وي او د بده مرغه د هغې زړه کې چې کوم شک پرېوتی و هغه رښتیا و هغه اګاهي رښتیا وه او هغه ټیلیفون کوي خپل کور مشرانو ته چې هبه خو کور ته راونه رسېده وخت تېرېدو او شکونه شبهات او وسوسې نورې هم زیاتېدې څه وخت بعد په دې کې پولیس هم انوالو کړی شو او د هبه تلاش شروع شو چې د ماښام او د مازدیګر ترمنځه کله د بجلیګر جومات ته تلاشۍ دپاره خلک راورسېده نو یو طرف ته یې خو شوي
یخوستی شوي سامان لاندې د یو ماشومې خپه ښکاره شوله چې کله د هبه پلار هغه خپه وکتله نو هغه په نیم بېهوشۍ حالات کې کېناستو او چې هغه پوړونه ولټولی شو نو د هغې لاندې د هبه سره د زناور د جنسي تیري کولو نفس هغې قتل کړی شوي وو. دغه زناور په دغه اتوار باندې هبه قتل کړله. چې کله هبه قتل شوله دا خبر د پېښور په چپو چپو باندې خور شولو. ظلم دومره شوی و چې د هغې څه حد نه و معلوم. د هبه په کور کې جړه او خفګانو او د پولیس دپاره دا کیس ټریس کول یو ډېره غټه اندیه وه چې پولیس کوم ځای پورې توتلی شو، ځان یې ورسولو، سی سی ټي وي فوټیج یې واخیستل، خو دا قاتل چې کوم دا چې څومره زناور و، څومره ظالم و، څومره لیونی سپی و، دغو نه دا لکه د لومړي هوښیار هم و او د کافي حده پورې ثبوتونه پټ کړي هم و. لکه د چې کله به هم واردات کولو نو خپل لباس به د چینج ساتلو، د به ماسک اچولو، د به په سر باندې کپړه اچوله او د به هغه کولو، خو په مختلف سی سی ټي وي فوټیج کې دا ښکاره شولو او پولیس په ده باندې شک وخوړلو. د دې زناور د دې ظالم نوم سهیل دی، عمر یې 20 کاله دی او د پیشې لحاظ سره د زنانو د کپړو د سلمي ستارې کار کولو والا دی. دا ظالم هغه ټارګټ کلر، خفیه ټارګټ کلر چې په پولیس یې هم سر وګرځولو، د پېښور د ښه سوچ لرونکي طبقې پریشانی هم زیاته کړه او ورسره ډېر یو ظالم، بدبخته، بدنصیبه انسان هم وګرځېدو. په دې کیس باندې د خیبر پښتونخوا مشرانو، آی جي خیبر پښتونخوا معظم جا انصاري، وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان او ورسره د معاشري د غم درد لرلو والا خلکو ډېر یو درد او د افسوس ظاهر کړلو او په دې کې انویسټیګیشن شروع شو. دا یو ډېر های پروفایل کیس او ډېر یو خوفناک او دردناک قاتلو، ظالمو او وحشي درندو چې د ماشومانو د وژلو نه مخکې به د ماشومانو سره جنسي تیرې یعنی بدکاري هم کوله. زه په دې وخت کې د خوشحالۍ اظهار کوم هغه ظالم گرفتار شو. د پولیس د انګنت محنت د سختو ستونزو په دې ګرمۍ کې او په دې سختو ورځو کې هغې په ځان باندې شپه او ورځ یو کړې وه او دا قاتل یې گرفتار کړلو. د دې قاتل نه چې کله انویسټیګیشن کېدلو نو ده به کله ځان بېهوشه کړلو، کله به یې ځان باندې پیریان راوستل او کله به یې بې اختیاره جړه هم شروع کړله او دا د ده طریقه وارداتو ځان سره د پولیس همدردي حاصلول غوښتل. دا ظالم چې کوم دی زه په دې باندې د کې پي کې پولیس، د خیبر پښتونخوا د پولیس د مشرانو، د کانسټیبل نه والا تر د آی جي صاحب پورې ټولو ته سلوټ پیش کوم، سلام ورته کوم او ټولو ته مبارکباد ورکوم. او نن دا وایم چې کم از کم هغه میندو ته به تسلي میلو شوي وي چې زمونږ د بچو قاتل گرفتار هم شو، بې نقاب هم شو او هغې څه ریکارډینګ دی چې زه تاسو سره شاملوم چې هغې دا خبره منلې چې دا کار ما کړی دی. تاسو یې واورئ. هو يتكزن
ईद के दिन सब्जी में उधर से आ रहा था, किधर से? मस्जिद से। मैंने उधर से मस्जिद से आया फिरदौस पर। फिरदौस में एक लड़का आ रहा था, रिश्के में बैठा था। उसने कहा किधर जा रहा है? मैंने कहा सदर जाता हूँ। उसने मुझे पास बिठाया तो उसने कहा था कामयाब देगा आगे। सदर में मोटर उधर हलवा पूनी वाले दुकान से हलवा पूनी ख़रीदा। फिर उसके बाद मैं उधर गली रोड पैसे कितने दिए? 100 रुपये। تاسو چې د دې سپي आवाज واورېدو دا پخپله وایي چې ما دا کار کړی دی. د دې سره سره هغه میندو ته پته ده چې دته به د 500 نه کمه سزا نه میلاویږي. خو زه بیا هم د ججانو صاحبانو نه او د معاشري د مشرانو نه دا هیله کوم او دا ریکویسټ ورته کوم چې د دې زناور د دې لیوني سپي او د دې جنسي تیری کوونکي کس ته داسې سزا میلو شي چې آینده دپاره څوک دغه طرف ته سوچ هم ونه کړي. الله تعالی دې زمونږ ښار زمونږ دا خوږ پېښور خوشحاله او آباد لري. ډېره مننه. السلام علیکم.